how to keep your bone strong، چې کم د وجود هډوکی دی چې دا به څنګه مضبوط ساتو. نن سبا وګورئ زیاتره خلک دي که ماشومان دي که لوی دي او که بوډاګان دي، هر سړی د خپو د لاسو د دردونو نه فریاد کوي او ټول وجود مې خوږېږي. د دې وجه څه ده چې کمزوري ده ډېره زیاته. کمزوري د څه شي ده؟ هغه کمزوري موږ څنګه پوره کوو؟ وداوټ میډیکیشن، میډیسن استعمالولو ته په دې کې ضرورت نشته دی. د هډوکی چې دی هر شي ته خوراک پکار وي، نو هډوکي ته هم خپل خوراک پکار دی چې هغه ته خپل خوراک میلاویږي نو هډوکی به مضبوط وي. چې ده ته خوراک نه میلاویږي نو ده ته دردونه او دا څیزونه به خامخا شروع کوي، ځکه چې هر هډوکی بیا فریکچر کېږي. معمولي څه سره ولګي یا سړی یو ټوپ ووهي خپې ماتي، یا د بایک نه یا د څه نه راتاو شي هم یې خپه ماتي یا لاس یې ماتي، څه نه څه ځای ماتېږي. ولې؟ چې د دې هډوکي کوم خوراک دی دا خوراک هغه ته نه وي پوره شوی. نن زه تاسو ته ښیم چې دا خوراک به موږ څنګه پوره کوو. کمې طریقې به موږ استعمالوو چې د هغې د وجې نه موږ ته دا خوراک پوره کېږي. ټیک ده، فریکچر یې راځي یا نورې داسې مسلې راځي، معمولي یو فریکچر وشي نو څه ټایم چې وشي د هغې نه بعد بیا بل فریکچر راشي یا هډوکي هسې خوږېږي ماتېږي، معمولي کېږي، مطلب چې زور پرې وکړي یو هم د هغې سره مات شوی یا یې ګوته ماته شي. مخکیني خلکو ته تاسو خیال وکړئ هغه به ډېر زیات مضبوط وو. د هغې وجه څه وه هغه هم زه تاسو ته وایم چې چېرته به د دنګ ځای نه به هم راغورځېدو نو هغه به هډوکی نه ماتېدو. وجه د هغې څه وه؟ په لاس کې ول، ځکه چې هغه به د بغیر د دوايانو نه بغیر میډیسن استعمالولو نه به د هغه هډوکی مضبوط و، د هغې هډوکي ته به د هغه خوراک په ټایم باندې میلاوېدو. ټیک ده، هغه تاسو ته هغه ریمیډیز هر څه ښیم چې یاره دې ریمیډیز سره به تاسو ته هغه ټول څیز چې دی هغه به کمپلیټ میلاوېږي. بل دا نن سبا چې موږ خیال وکړو زیاتر که واړه دي او که لوی دي ګرځېدی نه شي، چې لږ ګرځي یا څه کار کوي وایي ستړی شوم، لاسو پښو نه یې وایي دم ختلی دی. د هغې ریزن هم تاسو ته وایم چې دا ولې؟ ځکه چې د دې کیلشیم کمی، ویټامین ډي کمی په باډي کې راغلی، ځکه چې دا ویټامین ډي او کیلشیم چې دي دا د هډوکي خوراک دی د دې بون، چې دا دته نه پوره کېږي نو په دې وجې نه دی ګرځېدی شي نه دی څه کار کولی شي، په ټول وجود باندې دردونه یې، منډه هېڅ هم نه شي کولی. او ایج لیمټ په دې کې شته نه، که لوی دی که وړوکی دی او که اولډ ایجز والا دي، ټول له دې نه فریاد کوي چې ما په وجود دردونه دي، هډوکي مې ټول خوږېږي. نو اولنی موږ وایو چې هډوکي ته پکار څه دي؟ اولنی ورته کیلشیم پکار دی، چې کیلشیم موږ به د کم څیزونو نه اخیستی شو. نو زه وایم چې په پیو کې ډېر زیات سیوا دی چې پیو سړی استعمالوي نو دې سره به دته خوراک میلاویږي. په دې کې کوچ دي، ماسته دي، پکې شوملې پکې هم راځي، بادام پکې هم راځي، فش پکې هم راځي، اورنج پکې هم راځي. دا ټول چې تاسو استعمالوئ نو کیلشیم به ستا هډوکي ته پورې، چې هډوکي ته کیلشیم پورې نو دردونه به نه وي. په سیکنډ نمبر باندې ویټامین ډي دي، چې ویټامین ډي ستا باډي ته پوره بونز ته پوره نو ستا باډي به گروث هم صحیح کوي، بل هډوکي به مضبوط وي، دردونه به هم نه کوي. هغه به ورته موږ څنګه پوره کوو؟ اولنی په دې کې چې ښه سورس دی زموږ سره هغه سن لایټ دی، چې نور ته سړی ډېر کښېني نو دې سره د وجود چې کوم دی کیلشیم د دې لیول به هم د برابري او د ویټامین ډي به هم برابري. ویټامین ډي ولې ضروري دی؟ ویټامین ډي ځکه ضروري دی په باډي کې چې د دې د کیلشیم ډیپوزیشن مطلب دی ډیزالو کوي ډېر ښکلي، نو چې دی ډیزالوشن ښه کوي نو دې د وجې نه دی کار به ښه ورکوي. ټیک ده، په سیکنډ نمبر باندې مو وایي ایګز دی پکې، چې د هګو استعمال ډېر زیات پکار دی، خو اومې نه پخې. په دې باندې ما ویډیو کړې ده چې اومې ولې نه دي ښه، په هغې کې جدا ټاپک دی، ما پې ویډیو ورکړې، تاسو بیا هغه وګورئ. بل پکې دي پی پکې دي، پی ډېر زیات استعمالوئ، په هغې کې هم ډېر زیات ښه ویټامین ډي دي، ماسته دي پکې او سن لایټ دی، چې دا تاسو استعمالوئ نو دې سره به ویټامین ډي ستاسو هډوکو ته پوره بغیر د میډیسن نه، بغیر د کیلشیم د ګولو نه. سړی ګولۍ خوري یو څه بل څه دردونو دپاره میډیسن استعمالوي نو دغې ته ضرورت نشته، بغیر میډیکیشن دوه شو. او په تھرډ نمبر باندې ایکسرسایز ډېر زیات ضروري دی، چې یو سړی ایکسرسایز کوي نو د هډوکي چلیږي د دې سره، د دې چې کوم خوراک دی هغه دته ښه پراپر میلاویږي، هر پارټس ته د دې رسي او دی د دې سره مضبوطیږي. ٹھیک ده، نو بل ورسره ایکسرسایز ورسره لازم پکار دی، چې یو سړی ایکسرسایز نه کوي د ده په هډوکو زور نه راځي، دی خپل هډوکي چلی نه نو دې د وجې نه په دې باندې دردونه ډېر زیات سیوي. ٹھیک ده، نو دا 3 سټپس دي، دا فالو کوئ نو ستاسو هډوکي چې کوم کیلشیم دي، کمزوري ده، ماتېږي، د چا په وجود دردونه وي، وجود یې ټول خوږېږي، ګرځېدی نه شي، نو هغه به ټول له دې سره حل شي.